په تحصیل برونډ ضلع شانګله کې د سیلاب ځپلو دپاره د پاکستان آرمي لخوا میډیکل کیمپ لګول شوی، په کوم کې چې د سیلاب ځپلو علاقو خلک راځي او د هغې علاج کولی کیږي. یو ځایي اوسیدونکی وایي چې د سیلاب وروستو لارې بندې شوي او مشکلات ډېر زیات شوي. مونږ خو راغلي دي بیمارو ما راغلي علاج لا دي پوځیانو له علاج مو کو او دویانې راته هم میلاو شوي دغه دی. او زه خو ډېر شکریا ادا کوم زمونږ دپاره دغه کیمپ لګول دی. پورته مونږ ته تکلیفونه دي، سیلابونه راغلي، مونږ ته لارې ګودرې نشتې، نو مونږ دا راته سهولت جوړ شوی دی او مونږ ته ډېر خوشحاله یو. علاج زمونږ په سهولت سره کېږي. یو بل ځای اوسیدونکی وایي چې د سیلاب وروستو پټي کوټې ټول اوبو وړي دي او لارې هم بندې دي، د صحت مراکزو ته تګ نه کیږي. زموږ علاقه کې سیلاب هم راغلی و، کوټې هم وړلي، پټي هم وړلي او د علاج د دې څه دغه پکې نه. اوس موږ دلته دې هسپتال ته راغلي دي چې موږ د علاج شروع کړو، دویانې موږ له اوس راکوي او زموږ علاج کوي او بیا موږ دې ځای نه ځو او بیا نور ملګري مې موږ دلته راځي علاج له او د دې ځای نه بیا واپس فارغ کېږو. د پاکستان پوځ والا لګیا دي، موږ د هغو نه ډېره شکریا ادا کوو چې موږ دې ته راغله، موږ د علاج وکړو، موږ دې ته وغوښته زموږ د دې عوامو خدمت یې وکړو. د تحصیل برونډ چاګم خلک د پاکستان آرمي د دغه کیمپ ستاینه کوي او په راتلونکي وخت کې د داسې نورو کیمپونو د لګولو غوښتنه کوي. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.